هلک د موبایل د لاسه خپل د تره لور بېدردۍ سره ووژله. عزتمن دغه سوخیل هلک چې دی نو د خپل د تره لور سره یعنې کوېدن شوې وه. په دغه د تره لور به ورسره روزانه په موبایل باندې خبرې اترې کولې چې دغه د موبایل خبرو اترو نه عزتمنو د یو بل مرګ ته تږي کېناسته. راځئ مینوال دې ویډیو کې تاسو موږ سره کتلی شئ. د دې ویډیو نه مخکې اول زه تاسو ته دا یادګینه وکړم تاسو کو چارې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې هره یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. عزتمنو سهیل هلک عمر عزتمنو 18 کاله چې مور او پلار ولې د تره د لور سره رشته کړې وه بېقاعده کوېدن خو هم شوې وه. خو عزتمنو د دغه کوېدنې 2.5 کاله شوي وو. عزتمنو د جینۍ به د پردو هلکانو سره په موبایل باندې خبرې اترې کول چې یوه ورځ عزتمنو د سهیل هلک چې کومې جینۍ سره کوېدن شوې وه نو چې د سهیل هلک چې کوم یو ملګری هغه ته یې ټلیفون وکړو ورته ویل چې زه تا سره یعنې میلاوېدل غواړم. نو چې سهیل هلک دغه نمبر وکتو چې دا خو زما د کوېدن شوي جینۍ نمبر دی دا تا سره اخر د کوم ځای نه راغلی. عزتمنو سهیل هلک دماغو کار نه دی کړی سمدستي کور ته راغلی دی کور نه تمانچه اخیستې ده او روان شوی دی چې دا د تره لور به مو چا سره اخر میلاویږي. ټاکه ملګري سره عزتمنو په موټرسایکل باندې کېناستله او لاړه روانه شوله. چې سهیل وکتل نو سهیل ډېر سخت خفه شو چې دا ما سره یعنې څه کېږي زما ملګری او زما په عزت ته یعنې لاس اچوي او زما د عزت سره لوبې کوي اخر دا ولې داسې کوي. خو عزتمن ملګري ته د دې خبر علم نشته چې زما د سهیل ملګري د دې جینۍ سره یعنې کوېدن شوې ده. چې کله عزتمن دغه جینۍ چې څه ټایم کې وژله نو ملګري ورته چې اخر دا تا ولې وژله ورته دا زما کوېدن شوې جینۍ ده دا ما ځکه مړه کړه. نو هغه ملګري ډېره سخت افسوس ودرېده او ویې ویل چې دا ما یعنې څه کار وکړو. نو وایي زموږ د دې ویډیو مقصد همدا دی زموږ د دې ویډیو مقصد دا نه ده چې موږ یعنې په خاشي خواره کړو. زموږ د دې ویډیو مقصد همدا ده چې دا نن سبا په معاشره کې څه روان دی موږ باید چې د دې شیانو نه پرهیز وکړو. زموږ د سره نن ورځې معلومات د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې ورسره د ټلۍ هره یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.